بل روایت کې راځي من ابتلي من هذه البنات بشيء چاته چې الله رب العالمین په کور کې لور ورکړلې د لور امتحان دا په پلار باندې راغې په مور باندې راغې د امتحان لومبۍ ورځې د پیدایش نشورو شوله چې کله دا کور ته الله راوستله نو زمونږ او ستاسو د معاشري رسم و رواج دا دی چې خلق د لور په پیدا کېدلو باندې خفه کېږي، خاوند پې خفه کېږي، ښځه پې خفه کېږي، سخر پې خفه کېږي، خواښې پې خفه کېږي. قرآن کریم وایي دا د کافرانو د دور جاهلیت یو خوی دی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کور کې کله دوی ته خوشخبری ورکړلی شي چې تا کره خو ماشوم پیدا شوی ده، نو د دې سړي مخ تک تور شي د خفګان د وجې نه او د غوسې نه ډک وي. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، خلقو نه پټېږي، اجرا او جماعت کې چا سره سر سترګې نه لګي، اوس به راته څوک پیغور راکړي ستا لور شوې ده. الله فرمایي دا د کافرو رسم دی، دا د جاهلیت د دور رسم دی. مسلمانانو رڼو او کورونه کې اورېدونکو خویندو میندو د لور په پیدا کېدلو باندې څوک مه مناوئ. ای خویندو، ای خواښیانو، تاسو زنانه نه یئ، نو که ستاسو دې دنیا ته په راتګ باندې چا څوک مناو کړی وی او چا خفګان کړی وی نو تاسو به پې څومره زیاتې خفه کېدئ. نو د دې وجې نه د الله رب العالمین نعمت دی زنانه چې په کور کې لور پیدا شوه، د الله نعمت نصیب شو، د الله رحمت نصیب شو دغې کور ته. ماشوموالی رحمت دی، پیغلتوب یې سعادت دی. سعادت المرء فی الثلاث احدهما المرأة الصالحة. حدیث مبارک دی د انسان سعادت په دریو خبرو کې دی. یو خبره په هغې کې صالحه بیبي ده، ستاسو ماشوموالی د الله رحمت، ستاسو پیغلتوب د الله رحمت، ستاسو بوډاپا دا د الله جنت. ان الجنة تحت اقدام الامهات، د میندو د قدمونو د لاندې الله جنت کې ښودلی دی. په دنیا کې په مخلوق کې د ټولو نه زیات حقوق دا الله رب العالمین مور ته ورکړي دي چې دا زنانه